عزیزانو نورېڅ نشتا، دا ټول فضول دي، دا وهم دی. کده نو صرف الله دی. هغه ذات ته چې چا په دنیا کې تپاللې، چا د مور په خېټه کې ته جوړ کړي، کم به قبر تعالی جوړي او کم به قیامت تعالی جوړي او کم به جنت تعالی جوړي. بل څوک خزاجدا دنیا کې کور تعالی جوړ کړي دي، کده غټلا خدا کینی بیړه دی غر کړه. بچی دي د لړمې د بچو غوندې پتا اختای تا خوري 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 چې سو پرې مردار نه کنه جی. رور دې اده مال لغلی، پلار دې کس دې ورکول دعا درته کی کینی کافر کای دې ورپس. دا ټول وهم دی. قربان دا هغه ذات نه چې چاته د نیست نه هست کړي، د عدم نه موجود کړي، بیا به د عدم کی او په قیامت کې به د بیا را پیدا کی او ځان ته به د ودري. خبره داغه ده. د بادشاہ وینځوا ټول ورځ به خدمت وکړو، د شپې به په یخو به داسو کو، نیت به وتړلو، 15 سپاره به یو رکعت کې ویلو، 15 بل رکعت. سار بانګ مال بچی کېده، من الجنه والناس به که 2 رکعاتو کې به قران ختم به که په سجده به پرې وتا چې الله ته په ما مینه، خدا استا ما سره ډېر مینا ده. بادشاہ چرته را پاسې دلو، بونګار واورید چې کوټه سره غوکه خدای دا چغي وای چې یا الله ته په ما مینه. بادشاہ په دروازه لري کوي بے وقوفه، دسه مو وای چې خدای ته په ما مینه، دسه وای چې خدای ز پتا مینه. هغه ورته ز بے وقوف ته، زه د ورځ ستانه او کارم د شپې څه کوي چې زما او زما د محبوب منځ کې رااله، زه خپل کار کوا. کا په ما مین نه تاله بادشاہي درکړې او ټوله شپه ود پروته، کا په ما مین نه د ورځې مستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې میزان ته ودرې د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې. کا په ما مین نه دا توفیق به مال راکړي. عزیزانو هغه وخت کې پوښه چې خدای پتا مین دی، چې تازان ته ودرې، تازان ته په سجده وغورځي، تازان ته په جړات یو اوخه چې د شپې را پاسې دي او یو اوخه د الله د پاره د سترګې نه توي شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد د پاره په دې سترګو جهنم حرام دی. یو اوخه کوم سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي، ابد الاباد د پاره په جهنم حرام. زما عزیزانو نور څه شدي په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات. او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړی دا، دای بیا په بل چا نه دا کړ. کومه پیرزوینه چې او داغه ژوند څنګه زندگی څه و. عرفات په میدان کې ولاړ دي، صحابه ته تقریر کوي چې صحابه پاغه وخت کې بتا سو څه کوي چې حیا به د خلقو نه لاړ شي. حیا به پچا کې پاتې نشي. پلار به د زوی حیا نه کوي، مور به د لور نه کوي، رور به د رور نه کوي، امی به د مولا نه کوي. حیا به لاړ شي. د یو ټکی باندې سوچ سره وکړي. زمون ملکی لیول باندې حیا لاړ. ظلمه لک به بربنده خزه به ځان سره روانه کړي. دنیا به ورته ګوري، داسې لوپټه به ور په سر کړي چې دنیا به په تماشای او په لار به رواني خبرې کوي. دی الک له بد حیا نه ورځي چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه خزه سره بربند روان. دا څه ده کنه ده؟ چلک په خېټه موړ ده لګ او د روټه درکه ولګیدا. اول کار دای چې خزینه برکه کوزه کی او بربند ځان سره ګرځي. ځوان او پیغلی لوړه اپ دې سره کو بربند ګرځي او تمام اعضای جسم داسې لباس جوړ کړي چې د بدن یو یو رګ پکې ښکاري. دا خلق چې څو وخت کینی
نو دا زاو تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وای او مونږ ته رذیلان وای. دا مونږه پرتوک چا غوندو ګریم پریخي دي او چرړی میرډیم سر نه تاو کړی دی وای دا رذیل خلق دی. د شریفو خلکو دوی سره چرته وخت لري. یعنی زمون خزي چې بورکا کې ګرځي نو مونږ رذیلان یو او د دوی خزي چې شاملات دي نو دا معززین دي. تاسو پوه شئ زمون رذیل شو چې د مانزه وخراشي مونږ جمعات ته ځو دوی کلب تزي دا معززین دي او مونږ رذیلان. چې د جنازې وخشي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو دوی لري ولاړی دا شریفان دي او مونږ رذیلان. تاسو د خدای قمقل یې دا واوري چې سرمایدار او مالدار سړی ته ټوکرای مکیږي. تاسو چې د خان نوم ورو یا سی ورته د سی تخنیږي خیال مراغی جی مالدار سړی ته داسې نینی چینی کیږي پرون کې نه. کيو مالدار تا سره په دې نیت پاسې د چې د به مال سرا کی او دولتمند د صبرا کی درې سی ایمان د دې سړی نه لاړ. په دې نیت سرمایدار ته پاسې دل چې د به سرا کی درې سی ایمان تلاش. ها په دې نیت پاسې دل چې ملما ده په خیر رااله دا خکار ده. په دې نیت چې دا سرمایدار ده مال بچرا کی درې سی ایمان تلاش. غلی دست بکار او دل بیار باندې عمل کوي. ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. دنیا بچي او د دې د خلق بچي. قسم په خدای دې ما په دې نه ګناګاري زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشتا کانی ور پورې تړلي. د سړی بچي هغه چې کارونه د سړی توپ کوي. سړی هغه چې کردار او کرتوتونه د سړو وي. په لباس خرته پرتګ ورواغوند او خرم سړی ټوپه خرته ور په سر کا خرم سړی په ټوپو په لباس څوک نه سړی کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کیږي. مونږ مليانو کې دا کمزوري ده. مونږه غریب سړی بیره تباشي په منځونو کولو مونږ ته د سړی زوی نه ښکاري. معتبر کال کې د اختر پورس چرته راشي دی خو کالیز دی کنه کالیز دی کال کې راشي په خیر مولانا سے اختر دی مبارک شه په خیر تاسو خیجی دام شکر دے چې اختر پورز منزله خرازی کړي. ما ته وګورئ دام شکر دے چې اختر مستخه کم اس انا لله و ته په دې څنګه شکر وباسي چې ټول کال د فرض مونږ نه دی کړي او د اختر واجب مستراغه کده اختر مونږ چاو نم کو نه په نه کافر کیږي او فر مونږ چې قصدن یو قضا کو نه په کافر کیږي. فرض مونږ بنه کې تراوله شیطانت له جمعات لراشي. خیال امراغ بیا چې کوم جمعات کې حافظ ولاړی او دې تراوی ټول به تختی لن امریکنه انګړ مولا به صحیح کوي چې زر تراوی خلاصي. دا سړی ته والکانو زما دې په خدای باندې قسم وي کپ دنیا کې تاسو د خدای قران اورېدو توزګار نه یې نو په قیامت کې بس تاسو بخنه تم خدای اوسګار نه وي. تبوي چې الله ز مسلمانو ما زه مسلمانم نو الله به ورته وي چې تاغه مسلمانې چا ځان بده واورې د جمعه تبنتلې چرته بچ زما کتاب لسته کې دونو بل جمعه تبدي منډي والے چې زر خلاص نو که زما د قران لا پدې تختی ده کسب بل کار کې مصروف بیام خیر ده نو د اجره غپ د پاره دي ځان زروزګار اولو چې ته په دنیا کې زما قران اورېدو ته اوسګار نه وي
نو دا د قیامت ورځ د زستا بخنه ته مزګار نه ما. تاسو به څه کوئ؟ څه به کوئ؟ زما عزیزان، جناب رسول الله فرمایل چې هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به لاړه شي، غیرت به د قومي طور باندې به غیرت د خلکو نه وځي. مسلمانان به په خپله داسې مراکز جوړي چې د دین بېخکندي پکې کېږي، داسې اسباب به جوړي چې د دین بیړه پکې تباه کړي. یو صحابي را پاسید و یا رسول الله ما د پاره خدا دعا وکړه چې الله دې هغه ورځ ته ما نه رسوي چې د کومې زمانې مسلمان قوم بداسي. دا آیات راغی، عرفات غونډای باندې حج شو، سردار کونین واپس مدینه ته راغی. جمعه ورځ ده، منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شو، الیوم اکملت لکم دینکم. ټول صحابه خوشحال شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې دا خو دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر الله په خپل میشن کې کامیاب. ظاهر خو یقیني ده خوشاله یاست. ودا اوس جاری ولی و صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل دنیا ته د دین د تکمیل د پاره. اوس چې الله وې چې دین کامل شه، معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي. صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو، راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وای. سردار کونین ورته وای چې صحابه او ابو بکر ټیک وای، ما ته الله پیشکش وکړه چې دنیا کې پاتې کېد غواړې او کما ترات لل غواړې، نو صحابه ما آخرت له ترجیح ورکړه، دنیا می پرېښوه. د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شو. چې بیمار شه د مونځ ټیم دی، صحابه په جمعات کې صفونه جوړ دی او ناست دي. حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین. الله مؤذن دی. صحابه ورته وی چې بلال سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مونږ تیار دی. بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مستیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا دی. سردار کونین دننن سوال جواب را لیگی چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر صدیق تا حکم کوي چې هغه مخکې منځ کی. ما طبیعت باندې بوج زیات ته مستراوت نشما. حضرت بلال چې په دروازه کې واورید چا ز پچا مېلما ابنن ز په جمعات کې نوینما. بیوش را پرې وته په دروازه کې چې په اوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګارا کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی وای او نه لوی شوی وای او نه د محمد رسول الله د بیماری او آس په ما شوی چاډو پیدا نه وای. دا محبوب د بیماری به څنګه اور الله نن ستا په ملک وای سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی. په دې میاش کې رسول الله پیدا شوه. نو رسول الله چې په دې میاش کې پیدا شوه دی نو
خوشحالي تاسو سینماګانې او وی سی آرونه چلول کوي. عزیزان بلال راغ صحابه ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر په جړا شو ورته وی چرتا او د محبوب په مصلا او درې دل چرتا زدا کار نه کوم. بالکل صحابه ورته د خدا بنده مز قضا کیږي. ابو بکر وی چې ارڅ کیږي زبد سردار کونیل په مصلا څنګه ودرېګما. دا ډېر ګران دا اوس درد سره تعلق لري. د دې زور ابو بکر ته پته لګیدا مونږ ته څه پته لګي. مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یو. قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زړه ما نه اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد د ابو بکر ته پته. صحابه په زور نیو په مصلی او درول چې وی درول نو سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شو. حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع منذرانه چې قضا نشي ماجومات لبوزي. بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علی په وګای لاسونه کېخوا او ما چې رستونه ورته وکړه نو رسول الله خپل ځان پسې پزما راخ کې او د جمع منستراوا. په دې کائنات کې بداغه نه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع منځ نه قضا کوي.